زمون شاګردان دي الله پاک دې دې ته خیر ورکړي ډېر ښکلي ترتیب سره حفظ درجه حفظ پڑھاوي د ماشومان ته خاص کر ستاسو د علاقې ته ډېره غټه فایده دي نه رسي مونږ ته خو پته نه لګي اولاد سره څومره محنت پکار دی دومره ده چې کوم خلکو خپل بچو باندې محنت کړی دی او هغې ارادې کړي دي نو هغې نه خدای پاک دین کاروي دا خو دنیا ده دنیا ماحول چې دی که نه په دې کې څه پته نه لګي لکه ستا په دې جیب کې 1 کروڑ روپۍ دی بل سره 10 روپۍ دي نو هغه د 10 روپو او د 1 کروڑ والا یو شی هلکه دا خو ډېر غټ سړی دی سره 1 کروڑ روپۍ دي روپۍ دي خو د دې ځای د استعمال خو نه دي نو ده ته خو پته نه لګي بس زه هغه یو شی دا خو چې سترګې پټې شي که نه او آخرت ژوند شروع شي پس ته به پته ولګي چې اوهو کون کام بن گیا جی سرکار جی دا دنیا خدای پاک دی نیکانو خلقو المخې آباده ساتي دوستان څومره نیکان خلک په دنیا منېږي نه دا به آبادې دا نظام به چلېږي خو چې کله نیکان خلک ختم شو خدای شته که د دنیا د یو سکنډ الله تعالی وګوري بس په سکنډونو کې به ختمه کړي ګوره زموږ ستاسو په کورونو کې اولاد پیدا کېږي د پیدا کېدو نه مخکې مو اراده کړي چې کالج به پرې ویم انګلیش به پرې ویم یونیورسټي به پرې ډاکټر به جوړم انجینیر به جوړم لا پیدا شوی نه دی او اراده یې کړي چې خدای زوی راکړو نو انشاءالله ډاکټر صاحب به ترې جوړم لانګې مریم علیه السلام په قرآن خدای پاک نه وایي انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول ګوره چې تاسو الله هر یو سړی چې نو غواړي چې زما د الله پاک مدد ما سره شامله شي نو عجیبه کار خدا دی چې خدای ویې زما بنده چې زما کوم کار دی هغه تا اخیستی دی اوس تا چې کوم کار دی هغه دې چاته وایه کړی لکه زمونږ کار دا دی په دنیا کې دوستانو الله تعالی راضي کول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون والله رزق ورکول اخرت ټیکول او دغه علاقې صحیح زندگی تیرول آرام چین سکون هغه دی الله ذمه په دنیا کې ته یو سیک دی او یو هندو دی او بت ته سجده کوي هغه الله رزق ورکوي او تا ته ونه درکوي دا داسې عقیده ده پته لګي زموږ په عقیده کې فرق ګوره یو سړي کرے او واده وکړو خدای ورله اولاد ورکړه حدیث کې راځي چې بچی درکړو شو نو بچی له به تا باندې حقوق دي چې جنۍ وشوه که هلک وشو بس دې باندې چړ مه کوه چې دا جنۍ ده او که دا هلک دی مه جاړه ورپسې نصیب کې دی الله لیکلي نو بس خدای به لونه درکړي او که نصیب کې زامن به له درکړي یو حافظ صاحب لون پیدا شو نو بس اوس به هغه جاړي چغې وایي چې لون پیدا شوی خو صبر کړي که نه بس چې لون پیدا شو بس وشو چې خدای له لور درکړم دی الله تعالی شکر ادا کړه او چې زوی له درکوم دی الله تعالی شکر ادا کړه په دغه تا نه خدای تپوس نه کوي چې تا زما بنده ستا لونه ډېرې وي که د هلکان ډېر په لونو باندې اجر ډېر دی هلکانو باندې ډېر نشته کوم کور کې لونه یې هغه بختور کور دی برکت پکې ډېر رزق پکې ډېر حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یو لور تربیت وکړو او هغه چې نو بیا وفات شو او صحیح علم مې ورته وښود تربیت ولو قیامت پر ما سره داسې دومره فرق وي لکه دا یو ګوته چې بله ګوته بهرحال یو درې حقوق دي مونږ باندې هغه یو حق دا دی چې نوم به ورله ښکلی دی نوم به ورله غلط نه نو مسلمان شان دا دی یو اسم وي یو مسما وي لکه زه تاسو اوس مسما ولاړ یم اسم نیم اسم زما ولی الله دی او زه مسما یم نو اوس چې څنګه نوم کې دی هغه شانې اثر په انسان کې کېږي لکه ما مرکز کې داخلي کولی یو کس راغی مې ستاسو نوم دی د درګاه طرف نه زما نوم دی عبدالرحمن مې د زوی د سنوم دی سوټا استاسو په خپل سوچ کې دا سوټا سي سوټا سمانه سوټي واسه کې سکی
مې دا ولې دا سوټا نوم نه خو دا ورته مینې نوم نیاوي او بس سوټا پاتې شو بس سوټا شو مې هغه نیت وایي کنه نوم ول بدل کې ویجا وفات شه نو مې تاسو ول بدل کوي نه کنه دا زمون روایتونه غلطه ده خبره چې مور نیا کو نوم یې خله وصیت کړ دا بس حق وي دا په شریعت کې دا خبره نشته دوست یو کسره بازارغه جمعات کې ناس ماته وی چې زما یو زوی دی انا سیم دی او هغه سره چاړي او بچي سره چرګي بچي او غد سپي بچي او ارزي بسلالي نو مونږ هم ډاکټرانو کم نیو مونږ دا ائمه حضرات مونږ غره عجیب عجیب کیسونه راځي په الله یقین دا تاسو مونږ نه دا څه کیس راشي چې سړي دماغ ورداري اندر چې خدای پاک او خلق دوم خوشامدید وي ځکه چې خلق عموما اعتماد کیه دا زموږ استاد چاړو ورسري بچي سړي چرګ بچي یو غلي ارسي یو انسان یو بسلاله زه خو په پته پوښم چې هو به کیس بدل ماشوم دي چاړي سره سکار دی لالو سره سکار لانجه بدل مور دې نوم دول سه خو دې بنوم ولا خونکار سبحان الله خاچ خونکار دې چانوم شنو هغه خونونه نه کې نور مسوي وما کا مسله چې سم په مسمى دلالت شګر چې نوم دې غلط کې خو بس عشان اثر ده په مې امیر سے مې د نوم ولا بدل بسنو مولا کې مې عبد الوکیل عبد الخالق عبد الرازق چې بنده چې هغه پستغه منسوب کو کنده سره یو سلو مې اشتباه سره ملو شو استاد جی مې بیا سره خو بالکل ټیک ټاک شو مې نوم دې الله بدل کې بابا خدای په خیر رنگ رخصه تبلیغ کې وخت نه لګي مزدنه دې استادان سره نه کینی نوم چې دې عالم نه تاسو کا او له اوسه چې عالم ول خپل جوړه په خله کې ورکی په دې وخت کې ورته بانګ وي ما ځکه په کورول داخل کړو هسپتال یو کسره په دراغه استاد چې دا لک ماشوم خودم کوم مې الګ اذان مور لکړ دي وی اذان مور لکړ دي مې ستاو کوي مې تاسو څنګه اذان وی ای الفلا ای الفلا ای الفلا ای القجقا مې تاسو قامت دا د پښتو لکه انګریزي دی ویل کای الفلا ای الفلا شي حي على الفلا دا قران نه دوستانو حضرت شیخ صاحب دیناس دی به څنګه اوس بیان کی دا قران نه دا د دوه سيزونو نوم دی یو د معنی یو د نظم دا نظم فقیل لري په معنی نظم دی غلط شو معنی دی غلط ته زرها پر وای کړه نظم وای غلط وای قران غلط وای نو معنی دی غلط شو کنه څنګه ټیک ته خدای بنده چې څنګه نظم ته دغه زم دا زما قلب دی قلبي عربی کې معنی شو سپه دا زما سپه یا اضافه شو زم قلبي قاف سره دا زما غړ دی اوس د زرها به ولکن ليطمئن قلبي عاوز خپل سپه مضبوط ولغواړم قلوب د قلب جمع شو دا خو دوستانو ګره شری مسلې دي دا ډېر خطرناک الامام الضامن خاص کر امام لپاره ډېر زیات احتیاط وکړ دي د دې حدیث لاندې علماء دومره سخت لیکل کړی په الله یقینو چې سړی اړاندې راشي ما خاموس به سړي پسې کوه امام بس امام علم دی وی تلك الرسل بغضنا بغضهم على بغض انا لله وانا اليه راجعون تلك الرسل بغضنا دا عربي دغه د پښتو ده دوستانو صحیح نوم یې دویمه خبره پسې دا کوي بچی تر تاسو حق جوړیږي چې قران ورته وخی ناظره باندې قران ورته وخی دا دې بدرنه خدای پاک په قبر کې تپوس کی ولې دې ناظره اول خو کوشش وکړه چې په خپل قران وای ته باندې الله مخې د قبر ته ډېر بنا چې قبر دا د خدای پاک چې دا په الله او زما په کتاب ایمان او څنګه ایمان دروړي عمل خو پرمون نه الفاظم نه راځي او یوم نه لسره نو دې څه شي ایمان شي دا اول په خپل ټیک کې دوستانو چې په خپل نشي ټیک کولې نو خیر دې بیا داسو کوي استاد لا پیسې ورکوي دغه بچی دا تاسو وګورئ دلته نه به سکول ته لګي دغه فیس داخله وي کنه داخله وي په ایمان وي دا مشمول چې مخامخ دراسي د قاری سپ دی پړو کړی د دې فیس داخله وي په سکول کې کنه داخله وي زه خپل بچی داخله 4000 روپے
او دا ما سره رعایت کړی په پبلک سکول نو اوس دا راته ووایي چې دغه بچي دې مدرسې ته راځي د دې موږ 100 روپۍ ده 100 روپۍ زه چې کوم ځای هلته کې امام یم نو هغه هلکان کسانه پسې راغلي وي مازدیګر پړی کوم زه به د ماښام پورې دلته پړی کوم خو دومره چې غیرت سره به کار کوئ څه غیرت سره ما چې څومره فیس په سکول کې ورکوي هغه به مال راکړه ولې ما ګناه کړی ده چې ولي قاري صاحب دی ناسي او تاسو بچی دی راځي او سبق دی وي وي خخجي خجي په یکم به شکل کړي یو 50 روپۍ نه ول 100 روپۍ مشابه دې سره تخته شاپ چق ځای چق تاسو خدای په خیر سکول کې وایي د 4000 5000 سر جی سر او چې ما خواته راځي کنه نو بس 100 روپۍ 50 روپۍ مال راکوي تاسو 50 روپۍ سره به لکه زما په کور کې لس بچی دي دا په 50 روپۍ بزدا دغه عمر ټیم د سکول کې عمر ګل د 4000 داخله او دلته ما سره جنو راځي خدای الله کلام پڑھاو مال 100 روپۍ نور خو پښتانه دوستانو کوس مر د غلط خبرو کو ټول برابر سره تاسو مړای سره وګورئ چې غری سمو د کانځلو په دې هو پويږي او په دې نه پويږي چې لکه آخرت روانو خطرناک یو نو دوستانو ناظرین قرآن ورته وښایي که په خپله ښایي خو ډېره ښه ده که نه په خپله نه ښایي نو بیا داسې چلو کوي چې استاد ورله ونیوایي دا زموږ شاګرد دی دا قاري صاحب هغه بل داود قاري صاحب او ډېر په ماشوموالي کې را سره پاتې شوي دي په مرکز کې دومره پوچاني او تر اوسه پورې چې نو الحمدلله ستاسو په دې محله کې ستاسو ماشومان د درس کوي ښکلې تنخوا والله ورکوي دوستانو نه به کمیږي انشاءالله او دا ستاسو الله سره امانت دي درکوي به الله پاک انشاءالله ان اجري الا على الله دایمه خبر بچي دا دوستانو دا اخري خبره بیا چې کله بالغ شي نو بیا ورته خیال کوه غلط ځای کې نن سبا ماحول ډېر ګندسخه ماحول دی نه مخکې بچو دغه کو کنه احتیاط ور نن سبا به ډېر غټ احتیاط کوئ لور بستاوي بچي بستاوي استعمالوي انګريز دا شی نه دا ډېر خطرناک شی ډېر زیاته پابندي وکوي گاهي ماشومانو جنکو باندې الکانو باندې او ډیر زیات احتیاط وکوي نو چې جنې لور دی بالغ شو او زوی دی بالغ شو دې ته بنو ګور چې دا خزه دی او کدا فلانه نسب دی ولې دا نه فلانه ټول نه اول ورته صدا ګوري ایمان ته ایمان چې ایمان خولي مسلمانی خدای دې چې ار نسب سره تعلق دی فورن به نکاح کوي او نکاح باندې بوله غلط ځای کې بوله رشتہ نه کوي مالدار پس بنور کوي او نسب حسب پس باندې کوي ایمان بس ایمان زموږ مسلمانانو د غزا دی ایمان ناس کور کې بالغ لور دا بالغ زوی دی ها بس علي ویښ چې کله کې سونه وشي بیا ویښ بس ټوپک تلاس کې ودا یا تماچا دا وزه پختونه موزه تفلانه وزه دا غول وشي بیا سفیده کې دوست غلط ځای کې رشته مکو خپل ځای ولا وګورئ وای بچي بس اوس د بالغ شوي او بچي ته بالغ شو ځان دا اوس په ساله پر بل تنظیم کو عزت سره روسخت کوي او کډه ور سره مکوي ضروری نه په واده کې چنو درې فرض دوا یو دو غواهان او ایجاب او قبول یو پکې واجب دی هغه کومي و دی مہر او درې پکې شوی د دې نه علاوه په شریعت کې هیڅ شی نشته هغه د خپل غوغه مالدار خپل لور سره کوي اوکا ضروري خبره نه ده فرض نه ده او دې کړه اوکا خیر اوکا تامن عادت نه ده د کور والا الک کور والا جنین او بالکل مطالبه نه کوي ضرور مذهب ګناه دی اچام یو فتوا دا هم نه یو کتابونه نه لیکلي ده دا هوځه د زمون په کورونو کې غریبانی ځنه کوي وایي دا غریب غریب ټول جن داس د کشانه کوي او د دې مطلب دا چې حضرت مولانا صاحب راته وسه مور ته ټلیفون کړو الکان ورته چې جی راځي قرآن سره غوخه راوړی ځان سره بستر راوړی ځان سره بچنو چیر راوړی خزم المستای ما وروړم مزال ته کورنه دا جنې چې راځي د پلار کرنه دستا ملمنه نه چې ته دې نه مطالبه کوي چې ځان سره بدار راوړی ځان سره بدار راوړی ځان مفتی صاحب دې خو مفتی صاحب مخک راځي دا براوړي دا څه په اسلام کې نشته دوستانو دا درې حقوق تاسو باندې عزتمنو مشرانو حقوقونو دوستانو موږ د یو علاقې خلک یو حضرت مولانا صاحب زموږ ملمراغلی او تاسو ډېر خپل خبرې کوي علماء سره تعلق ساتي
او ان شاء الله تعالی زموږ د خوشحالۍ ژوند او د کامیابۍ ژوند د عزت ژوند د مرګ نه بعد روان دی مخکې نشته دلته مه ګرځئ دا د دنیا نه ده دا د منې ټول عمر کې خوشحاله ژوند درته میلاو شو دی الله حمد و ثنا بیان کې شکر ادا کړه او که چېرته راون غدلې نو الله نه دعا غواړه چې یا الله په دې امتحان کې مې خدای پاکه عزت کړم یا الله تعالی سره خپل مدد وفرمایي او دوستانو اس پته هم نه لګي چې څومره وخت مې په دې دنیا کې پاتې دی 2 ورځې دی او که 3 ورځې نو ولې اسره پردې غلامي شروع کو خبرې شروع کو خپل دین راټینګوي خپل بچی چې نه دا د قران ناشنا کوي علماء محبت ورته وخی د قران محبت ورته وخی دا څه بني ګوره په دنیا کې چې چا سره مشابهت راسي چا سره مینه محبت دی لاډ میکال سره او فلان اک خلق سره په قیامت پر باس چاهي چې ارسومره بزرګي دا ګوره ډیره باریکه مسله ده دا څنګه راغلی چې دوی چې زما بزرګ مو بس پټکی مو ولې دی خو چې ماشاءالله نور کارونو کوم قیامت پر اک خلق سره پازي کته پټکی نه کته تاجود نه کته ارزه ګولې خدای شته کې بچي کوم اک خلق سره پازي دې لپاره دوستانو مهنت وکړئ مهرباني وکړئ خپل بچو ته محبت دی الله او دی الله رسول علماء محبت ورته وکړئ علماء عظمت ورته بیان کړئ مونږ سرپرستان دوستانو چې وګورم زما بچي عالم کې دیوم شي عزتمنوم کې دي شي سم سړی ورته جوړول شم چې زه وګورم نه غواړم زما بچي نشي کېږي ډاکټر طارق صاحب یو پر ما ته دعوت راکړه چلډرنز سپیشل زلاړ ملته کې شی مولوی صاحب دی الله شفا نصیب یې غیر اغلی ما تلاوت وکړه تلاوت نه بعد سټیټ سیکریټری انعامان ورکول حاجی صاحب عبد الله حاجی صاحب دوم نو ماشومان بوچانی ماشومان راوخته او انعام یې څور کو وی کال او شو چې دینه تکلول لاله لفظ یو کال دومره ماشوم بالکل هغه من فرض هم نه لسه نو دا د ماشوم کمال دی د مور خپل کمال دی دوستانو تربیت کې دي شو چې څوک کوي کنه موږ سره احساس هم نشته عالم بمکور کې ناسي پروا هم نشته په گاون کې معلم دی په جمعات کې معلم دی دوی دي کنه څه چل یو دلته په دغه ته ودرېږي بوټون ته ودرېږي عالم دی لږ سوچ وکړئ خیر دی زه تاسو دا ډول نه در کوم چې عالم له وټوره ورم کړم ماشاءالله زه ته مور رسول دا درته وایم چې کتاب اوس هم کتاب وکړو تاسو خو کتاب اول ګورئ اخر ته هم ګورئ خیر ان شاء الله دا یو طرف باندې ګورئ دوه طرف وګورئ یوزوبا ان شاء الله الله مخې د وضو په خپل ول ته پته لګي بیا دومره کوي د علماء قدر پیدا ځان کې پیدا کړي مریون کې اجتماع وا ریون علماء جوړ ازمو مراو سره کوم او ډیر وا خبره ده نو بای عبد الوهاب صاحب خبر وکړه او د ټول علماء مشران علماء جون ناس ډیر وا خبره ده نو اخ یو خبره ده وکړه خپل ذکر اسګارو کو یو خبره ده وکړه وی بھائی بڑے لوگ ہم نہیں ہے بڑے لوگ وہ جن کے تذکرے آسمان میں ہوتے بڑا خبر ہے دا وکړه بھائی جو لوگ علماء کو کہلاتے ہیں علماء کو پہلاتے ہیں علماء سے محبت رکھتے ہیں علماء کی عزت کرتے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں اولیاء پیدا کریں گے جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں علماء کو بےعزتی کرتا ہے علماء کو کہلاتے نہیں ہے علماء کو پہلاتے نہیں ہے اور علماء سے محبت نہ ساتھی بھی ان کے گھروں میں خنزیر پیدا ہو جائیں گے دوستانو علماء محبت پر کے پیدا کریں دا سے خلق نہ لے بولے دې ډېر لوی نسبت دی نبی علیہ السلام فرمایي چې مخفل میراث دي تا ولک العلماء ورثه الانبیاء انما يخشى الله من عباده العلماء د قران نه نص موجود دی حدیث نه موجود زیاتی څوک دوستانو مهرباني کوئ خپل بچو ته علم خای د علماء قدر کوئ زه دې خبرو سره ذات علماء معذرت غواړم حضرت شیخ صاحب نه الله پاک دې زموږ د راتلو ناستا او دې د راتلو ناستا خپل په دربار قبول کړي الله دې موږ نه رضي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وصحبه اجمعین